سلامونه ګرانو لیدونکو ښه راغلاست کوډ وید معصوم یوټیوب چینل ته معصوم جان سعیدي یم نن ورځ د کمپلیټ کور جاوا پنځمه ویډیو تاسو ته وړاندې کوم. په تیره ویډیو کې موږ او تاسو د جاوا ژبې لومړنی پروګرام جوړ کړی و. همدا ډول مو نوموړی پروګرام رن و او د دې ترڅنګ مو نوموړی پروګرام کمپایل کړی و. همدا ډول مو د کمپایلیشن فلو باندې غږېدلی و او ځینې سټیپس و هغه مو پیژندلی و او ښې تفصیلي خبرې مو په هغې باندې کړې وې. نن ورځ راځو موږ او تاسو د جاوا ژبې ټوکنز پیژنو چې ټوکنز په جاوا کې څه ته ویل کېږي. همدا ډول په سپریټر پیژنو، د دې ترڅنګ کې ورډ آیډنټیفایر او لټرال به پیژنو. لومړی راځو ټوکن ته. ټوکن څه ته وایي؟ ټوکن از د سمال یونټ اف جاوا پروګرام. د جاوا ژبې هرې کوچنۍ برخې ته موږ تاسو څه وایو؟ ټوکن وایو. د سمال یونټ اف جاوا پروګرام از کالډ ټوکن. د جاوا ژبې یا د جاوا پروګرام هرې کوچنۍ برخې ته موږ تاسو څه وایو؟ ټوکن وایو. لکه اوس که زه دلته راشم نوټ فریډ پروګرام خلاص کړم، فرض کړئ دلته زه لیکم کلاس ټیسټ، هر نوم چې تاسو دلته خوښوي. صحیح ده؟ د هغې نه وروسته موږ تاسو د کلاس سکوپ مشخصوو، دوه پرانتیسز مو واخیستل. د هغې نه وروسته زه لیکم پبلیک سټاټیک وایډ مین او همدا ډول سټرینګ ARGS د دې موږ تاسو سره چې شولو یو جاوا پروګرام شولو. دا زه سیو کوم چېرته په ډیسکټاپ باندې کوم نوم سره، کوم نوم مو چې دلته ورکړی دی. صحیح ده؟ ټیسټ جاوا. اوس دا د موږ تاسو سره چې شولو یو جاوا ژبې پروګرام شولو. اوس دلته هرې کوچنۍ برخې ته موږ تاسو چې وایو؟ ټوکن وایو. هره کوچنۍ برخه چې دا دلته د موږ تاسو سره موجود ده، هغه که کیورډ دی یا که آیډنټیفایر دی، همدا ډول که هغه د موږ تاسو سره پرانتیسیس دی یا هم د ویریبل نیم دی یا کاما ده یا ډاټ ده، هر څه چې دلته راځي هغې ته موږ تاسو څه وایو؟ ټوکن وایو. همدا ډول موږ تاسو بل چې دی every meaningful element of Java program is considered as token. د جاوا ژبې هر معنی لرونکي الیمنټ ته موږ تاسو څه وایو؟ ټوکن وایو. د دې موږ سره څه دنده سرته رسوي؟ د جاوا کمپایلر یوزز ټوکن. جاوا کمپایلر چې دی هغه د ټوکن نه په استفادې څه کوي؟ creates expression statement in Java program structure. صحیح شولو؟ موږ تاسو څو دندې سرته رسوي؟ موږ تاسو سره سټیټمنټ کریټ کوي، همدا ډول د وبخښئ ایکسپریشن کریټ کوي، همدا ډول سټیټمنټ او همدا ډول چې کوي پروګرام سټرکچر برابروي. اوس که د موږ تاسو د پروګرام سټرکچر ته راشو، دا د موږ تاسو سره چې ده که دغه زه کنټرول ایکس کما، د دې موږ تاسو سره د پروګرام سټرکچر دی. یعنې په داخل د دې کې چې هر څه راځي هغه د موږ تاسو سره د چا مربوط کېږي؟ د دغه ټیسټ کلاس. د هغې نه وروسته موږ تاسو یو میتد اخیستی دی، د دې موږ تاسو سره یو میتد دی. صحیح ده؟ دلته موږ تاسو چې اخیستی دي پرانتیسس ما اخیستی دي. دا د موږ تاسو سره چې کوي د ټوکن په ذریعه باندې موږ تاسو یو میتد اخیستی دی. نو دلته هرې کوچنۍ برخې ته موږ تاسو چې وایو؟ ټوکن. ټوکن د موږ تاسو سره څه دنده سرته رسوي؟ د هغې نه کمپایلر د ټوکن نه په استفادې موږ تاسو سره چې کوي؟ ایکسپریشن رامنځته کوي. ایکسپریشن نه څه مطلب دی؟ فرض کړئ انټ ایکس مساوي کېږي فرض کړئ لس، همدا ډول انټ وای مساوي کېږي څو؟ 12. همدا ډول زه کولی کوم چې انټ سم. صحیح شوله؟ ایکس پلس وای. د دې موږ تاسو سره چې شولو یو ایکسپریشن شولو. نو د دې همدا ډول ټوکن نه موږ تاسو چې کولی شو د ایکسپریشن په جوړولو کې یا هم د یو سټیټمنټ په جوړولو کې، لکه تېره ورځ چې موږ تاسو واخیستلو سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټلن فرض کړئ هیلو، یو لنډ میسیج موږ تاسو څنګه کوو؟ هغه ورته پاس کوو. نو د دې موږ تاسو سره چې شولو یو سټیټمنټ شولو. صحیح ده؟ نو موږ تاسو وایو چې ټوکن نه په استفادې موږ تاسو د کلاس سټرکچر برابرولی شو. همدا ډول موږ تاسو کولی شو چې یو ایکسپریشن جوړ کړو. همدا ډول موږ تاسو څنګه کولی شو چې یو سټیټمنټ جوړ کړو.
ټوکنز چې دي په هغه په جوا کې مختلف ډولونه لري. صحیح ده، مختلف ټایپس لري د موږ تاسو سره ټوکنز چې هغه کې ورډ دي، سپریټر دي، آیډنټیفایر دي، لیټرالز دي او همدا ډول اپریټرز دي. نن راځو موږ تاسو سپریټر او همدا ډول کی ورډ باندې خبرې کوو. لومړنۍ یو دوه باندې په راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسو آیډنټیفایر، لیټرالز باندې خبرې کوو. اپریټر به بیا کله چې موږ تاسو ډیټا ټایپ، ویریبل او دغه شیانو پیژنو نو موږ تاسو به بیا چیرته ځو؟ اپریټر ته ځو. صحیح ده، راځو کیورډ ته. کیورډ په جوا کې څه شی ده؟ کیورډ ته موږ تاسو ریزرو ورډ هم وایو. ریزرو ورډ نه هدف څه دی چې هغه کمپایلر د ځان لپاره حذف کړی دي، یعنی موږ تاسو نشو کولای چې هغه ورډونه څنګه کو استفاده کو. دغه کوم ورډز ته ویل کېږي، کوم لغتونو ته ویل کېږي؟ are those words which have special meaning to the compiler. هغه کلمې چې هغه د کمپایلر لپاره یو خاص معنا لري. موږ تاسو څنګه وایو چې هغه کلمې چې هغه د کمپایلر لپاره خاصه معنا لري، هغه ته موږ تاسو څه وایو؟ کیورډ وایو. you cannot use them. موږ تاسو نشو کولای چې هغه څنګه استفاده کو. you cannot use them as a variable, class, method or per other identifiers. موږ تاسو نشو کولای چې هغه د ویریبل په نوم ویریبل ته هغه ورکو، همدا ډول د کلاس نیم واخلو موږ تاسو، همدا ډول د میتھډ د نیم لپاره موږ تاسو څنګه کو استفاده کو، یا د نورو آیډنټیفایر لپاره هم نشو استفاده کولای. آیډنټیفایر موږ تاسو څه ته وایو؟ نوم ته وایو. هغه نوم ته چې موږ تاسو یو ویریبل ته یا هم کلاس ته یا میتھډ ته ورکو هغه ته آیډنټیفایر ویل کیږي. نو موږ تاسو کیورډ چې دي د کلاس نوم، د ویریبل نوم، د میتھډ نوم په ذریعہ په حیث نشو استفاده کولای. صحیح ده. د دې سره ترڅنګ دلته تاسو یو لیست وینئ. دغه لیست ما راخیستی دی، دلته زه لږ لاندې راښکته کوم. دغه لیست ما راخیستی دی. په دغه لیست کې ځینې کیورډ شتون لري. صحیح ده. نو یو سټاټیک دی، موږ تاسو مخکې پیژندل دی، پبلیک دی، همدا ډول کلاس دی او د دې ترڅنګ آوټ دی او همدا ډول سیسټم دی. مختلف کیورډونه دي چې موږ تاسو استعمال کړي دي. نو دا موږ تاسو نشي استفاده کولای. که زه دلته راشم دغه زه ریموو کړم، فرض کړئ دا د ځان سره کاپي کوم، کنټرول ایس. صحیح شولو، کنټرول ایس. موږ تاسو لومړی وویل چې موږ تاسو چې په خاطر نشي استفاده کولای، د کلاس نیم په خاطر موږ تاسو نشي استفاده کولای. فرض کړئ دلته زه یو نوی کلاس اخلم، هغه موږ تاسو فرض کړئ د نوم ورکوو ډیمو، وبخئ سټاټیک. صحیح شوله، سټاټیک. صحیح ده، دغه د کلاس نیم شو د موږ تاسو سره. دلته زه یو سټیټمنټ اخلم، سټیټمنټ هیلو. فرض کړئ تنه هیلو زه ورته پاس کوم تر څو د ویډیو حجم زیات نشي. فرض کړئ دا که زه سیو کړم سټاټیک ډاټ جاوا. اوس که زه راشم سی ام ډي دا چینج ډایرکټري ډیسکټاپ جاوا سی ټیسټ وبخئ سټاټیک ډاټ جاوا. موږ تاسو سره څه وایي چې آیډنټیفایر چې دی هغه د موږ تاسو سره څه دی؟ آیډنټیفایر ایکسپیکټډ. صحیح آیډنټیفایر ته څنګه دی ضرورت دی، نو موږ تاسو باید صحیح آیډنټیفایر استفاده کوو. همدا ډول که دغه کلاس ته زه راشم، ما مخکې لیکلی دی، یا زه دوباره کنټرول نیو دلته فرض کړئ ډیمو نوم ورکوم، یو نوی کلاس اخلم ډیمو ډاټ جاوا. صحیح شوه. بل موږ تاسو نشو کولی چې د یو ویریبل نوم په حیث هم استفاده کوو. فرض کړئ انټ پبلیک. صحیح شوه، پبلیک موږ سره کیورډ دی. فرض کړئ 10 موږ تاسو څنګه دی هغه نشو استفاده کولای. که زه دلته ولیکم جاوا سی ډیمو ډاټ جاوا، موږ تاسو سره څنګه وایي چې دغه چې دی د موږ تاسو سره کیورډ دی نشي استفاده کولای. انټ ډیټا ټایپ شو د موږ تاسو سره. پبلیک چې دی دا د ویریبل نوم دی، فرض کړئ یا آیډنټیفایر دی. صحیح شوله. او ټین چې دی هغه د موږ سره لیټرالز دی. اوس دلته که زه بل نوم ورکړم د مثال په ډول، زه دې ته نوم ورکوم چې انټ آی ډي 101. صحیح شوله. جاوا سی ډیمو جاوا ډیمو کلیر سکرین جاوا ډیمو کم رن کوم. سوري دلته موږ ډیمو نه دی لیکلی. صحیح ده.
دا به ډیمو. صحیح شولو. د دې موږ تاسو سره یو ویریبل دی که غواړو چې نوموړی ویریبل پرنټ کړو تر څو تاسو لږ د پروګرام د لیکلو سره بلد وئ دا به هم پرنټ کړو. فرض کړئ دلته یو سټرینګ ویلو ورکوم آی ډي او دا کنکټینیټ کوم د چا سره آی ډي سره. صحیح ده. آی ډي دلته موږ سره دغه ویریبل شو. صحیح ده. دغه ویریبل او دا موږ میسیج ورته پاس کړی دی. زه داسې لیکم چې آی ډي ایز. صحیح ده. سره آی ډي شی شوله پرنټ شولو دلته. نو موږ تاسو وویل چې کیورډ هغه لغتونه دي چې هغه کمپایل ته ښه معنا لري یا هغه ورډز دي چې کمپایل ته خاصه معنا لري. موږ تاسو نشو کولی چې نوموړي د کلاس نوم ویریبل نوم او هدا ډول دی میتد نوم په حیث استفاده کړو. دا چې ویریبل څه ته ویل کیږي هغه به انشاءالله موږ تاسو په راتلونکي درسونو کې وایو. بل راځو سیپاریټر پیژنو چې اصلا سیپاریټر وایي څه ته. سیپاریټر وایي are special symbol used to structure and organize a Java program. موږ څه ته وایو سیپاریټر هغه سمبولیک نومونه دي یا هغه سمبولز دي چې هغه د جاوا پروګرام د سټرکچر کولو یا د جوړښت لپاره او همدا ډول ارګنایز د ترتیب لپاره استفاده کیږي. یعنی سیپاریټر موږ د څه شو لپاره استفاده کوو د جاوا پروګرام د جوړښت او ترتیب لپاره موږ تاسو له هغې نه څنګه کوو استفاده کوو. اوس که دلته موږ تاسو راشو دغه او همدا ډول دغه پرانتیسس د موږ تاسو سره چې دي سیپاریټرز دي. موږ ته څه مشخصوي د کلاس سکوپ یعنی د دغه پرانتیسس نه نیولې تر دغه پرانتیسس پورې چې هر څه دلته راځي هغې ته موږ تاسو څه وایو د دغه ډیمو کلاس مربوط وایي یعنی هغه د ډیمو کلاس مربوط کیږي. او دلته موږ تاسو بیا مین میتد اخیسته دی. مین میتد د چا په داخل کې دی د ډیمو کلاس په داخل کې دی. هو د دغه پرانتیس او د دغه پرانتیس په منځ کې چې هر څه راځي هغه د چا مربوط دي د مین میتد مربوط دي. نو سیپاریټر موږ تاسو وایو چې د جاوا ژبې یا د جاوا پروګرام د جوړښت او د ترتیب لپاره موږ د سیپاریټر نه استفاده کوو. سیپاریټر دنده چې ده Separator make code clear, readable, easy for the compiler to understand. هغه د کوم د جاوا کمپایلر چې دی د هغې دپاره کوډ څنګه کوي ریډیبلی کوي یعنی د لوستلو وړ کوي او همدا ډول د کمپایلر لپاره کوډ اسانه وي. لومړی راځو دلته موږ تاسو څه وایو پرانتیسس وایو. پرانتیسس څه لپاره استفاده کیږي؟ پرانتیسس یوه دنده دا ده چې د هغې په ترو موږ تاسو کولی شو چې یو میتد ته څه وکړو پارامتر پاس کو. یعنی که موږ تاسو یو میتد ولرو میتد به انشاءالله موږ تاسو مخکې وایو د دې موږ تاسو سره مین میتد دی. فرض کړئ دلته زه یو میتد اخلم پبلیک واید فرض کړئ اډ. صحیح شوله. دلته دوه ویریبل اخلم اینډ فرست نمبر او همدا ډول کاما اینډ سیکنډ نمبر. یو خبره ته مو پام وي دغه موضوعات مونږ مخکې وایو هیله ده تر هغې پورې تاسو حوصله تنګه نه شي او درته مشکل نه شي. نو تنه اوس دلته فقط د هغه د سیپاریټر چې مقصد د لومړنیو موضوعاتو څخه د دې پوهېدو دپاره موږ تاسو په لنډ ډول شی کوو هغه وایو. فرض کړئ دلته زه اخلم اینډ اډ. صحیح ده. اینډ اډ is equal to first number plus second number. صحیح شوله. system dot out dot println سم چیز سره مساوي کیږي د دغه دواړو نمبرو پلس اډ ویریبل درته. صحیح ده. نو موږ تاسو څه وایو چې د میتد د پارامتر دپاره چې کوو د هغې د ډیفاین کولو لپاره استفاده کوو. اوس دلته ما دوه ویریبل واخیستل دغه میتد په داخل کې از پارامتر دوه پارامتر ما واخیستل چې یو فرست نمبر دی او بل شی دی سیکنډ نمبر دی. نو دلته که موږ غواړو چې دغه پارامتر موږ څنګه کوو ورته پاس کوو موږ تاسو چې شنو استفاده کوو د پرانتیسس څخه استفاده کوو. همدا ډول دغه مین میتد ته موږ سټرینګ ارې پاس کړې ده. صحیح ده. نو کمانډ لاین ارګومنټ هم ورته وایي
یا دلته موږ تاسو شی کړه ده ورته پاس کړی ده. نو د دې دپاره موږ تاسو له څه شي نه استفاده کوو؟ د پارانتیسز نه استفاده کوو. اوس که دغه میتد ته خیر دغه میتد زه نه کال کوم، همدغسې یې پرېږدم تر څو مخکې درسونو کې چې کله میتد راورسېږي هغه وختونو کې به موږ تاسو د میتد کالنګ ووایو، نو بیا تاسو انشاءالله ښه پوهېږئ. نو دلته اوس تاسو ته بیخي درس پیچلی کېږي. بل موږ وایو چې we use parenthesis while type casting. کله چې موږ تاسو ټایپ کاسټینګ کوو که نه یو ډیټا ټایپ بل ته تبدیلوو، نو په هغې کې موږ تاسو د څه نه استفاده کوو؟ د پارانتیسس نه استفاده کوو. بل used for containing expression in appeal statement. کله چې په appeal statement کې موږ تاسو پارانتیسس ولرو، مثال په ډول دغسې x مساوي لاس یا هر څو، نو بیا مثلا دغه کار ماته سرته ورسوه. کله چې موږ تاسو پارانتیسس ولرو، اپیل سټیټمنټ ولرو، د هغې د هغه دپاره موږ تاسو استفاده کوو. د اپیل سټیټمنټ د ایکسپریشن دپاره استفاده کوو. نو په لنډ ټکو کې وایم چې پارانتیسس د څه لپاره استفاده کیږي؟ ټو ډیفاین میتد پارامټر. د میتد د پارامټر دپاره همدا ډول کله چې موږ تاسو ټایپ کاسټینګ سرته رسوو، همدا ډول کله چې د اپیل سټیټمنټ لپاره موږ تاسو څه کوو؟ ایکسپریشن جوړوو. بل موږ تاسو بریسز وایو. بریسز د څه لپاره استفاده کیږي؟ بریسز موږ تاسو استفاده کوو کله چې موږ تاسو کوډ بلاک صحیح شوله یا سکوپ مشخصوو. صحیح ده؟ بلاک او همدا ډول سکوپ چې کله موږ تاسو مشخصوو. که دلته زه راشم دغه کلاس دپاره موږ تاسو سکوپ مشخص کړی دی. دوه میتودونه مو اخیستي دي، یعنې هر څه چې د دغه پرانتیس او د دغه پرانتیس ترمنځ راځي دا د چا حصه کیږي یا د چا دی؟ دا د ډیمبو کلاس مربوط کیږي. دا یوه خبره. دویمه خبره ده چې دلته موږ مین میتد اخیستی دی. مین میتد په داخل کې چې دلته د دغه دوه پرانتیس ترمنځ هر څه راځي هغه د چا مربوط کیږي؟ هغه د مین میتد مربوط کیږي. دلته موږ اپیل سټیټمنټ اخیستی دی یا تنا سیمپل اپ سټیټمنټ مو اخیستی دی، یعنې هر څه چې دلته راځي هغه د چا مربوط کیږي؟ د اپ سټیټمنټ مربوط کیږي. همدا ډول مو دلته یو میتد اخیستی دی. نو دغه موږ ته څه کوي؟ که په لنډو ټکو کې ووایم د کوډ بلاک یا سکوپ ډیفاین کوي. بل ټو انیشلایز ارې مخکې موضوع ده را روانه ده، انشاءالله موږ تاسو به وایو، تاسو تر هغې پورې ورته ستړي کېږئ مه، او ما مقصد ځانونه داسې کوئ چې تاسو لپاره درس مشکل شي. نو لنډ وایم چې د ارې د انیشلایزیشن لپاره موږ د څه نه استفاده کوو؟ د بریسز نه استفاده کوو. بل موږ تاسو براکټ لرو. براکټ د څه لپاره استفاده کیږي؟ هغه د ارې ډیکلریشن لپاره. تنا تاسو هم دومره زده کوئ. صحیح ده؟ کله چې موږ تاسو یو ارې ولرو د هغې د ډیکلریشن لپاره موږ د څه نه استفاده کوو؟ د براکټ نه استفاده کوو. بل موږ تاسو سیمیکالن لرو. سیمیکالن د څه لپاره استفاده کیږي؟ سیمیکالن چې دی هغه د ټرمینیشن لپاره استفاده کیږي. یعنې که موږ تاسو دلته وګورو، دلته موږ سیمیکالن استفاده کړی دی، یعنې دغه سټیټمنټ تر همدغه ځای پورې یا دغه کومه سټیټمنټ چې ده دغه ته موږ تاسو شی وایو، مقصد یو ایکسپریشن موږ ورته پاس کړی دی ویریبل ته، او دلته موږ تاسو سیمیکالن لګول دی، ته موږ تاسو څه وایو؟ یعنې چې د دغه هغه چې کوم هغه دی دا پای موږ ته ښایي. صحیح شوله؟ د هر سټیټمنټ موږ ته څنګه کوي؟ پای ښایي. بل ډاټ دی. ډاټ د څه لپاره استفاده کیږي؟ د دې لپاره چې کله موږ غواړو چې سب پکیج د مین پکیج نه څنګه کو جلا کو، یا هم که موږ تاسو غواړو چې د کلاس پراپرټیز څنګه کو هغه اکسس کو، تنا هم دومره تاسو زده کوئ. بل موږ تاسو کاما لرو. کاما د څه لپاره استفاده کیږي؟ کله چې موږ غواړو چې که چېرته موږ تاسو مسلسل یا کنزکټیو شی ولرو او ویریبل ولرو که نه، فرض کړئ د مثال په ډول انټ آی ډي، فرض کړئ زه لیکم چې انټ آی ډي، او همدا ډول یا لنډ ډول داسې لیکم چې انټ ایکس واي زیډ ویریبل د موږ تاسو سره موجود دي. که موږ تاسو غواړو چې دا ډول شی وکړو، انیشلایزیشن سرته ورسوو، د هغې دپاره موږ د څه نه استفاده کوو؟ د کمې لپاره. یعنې ټول موږ ته یو له بله څنګه کوي؟ جدا کوي. یعنې کنزکټیو آیډنټیفایر، دلته د موږ تاسو سره آیډنټیفایر چې شول ایکس واي زیډ شول. صحیح شوله؟ د هغې د جلا کولو لپاره موږ څه شی کوو؟ د کامې نه استفاده کوو. کاما is used to separate consecutive identifier in variable declaration. دغه برخه د موږ تاسو سره څه شوله؟ variable declaration شولو. نو موږ تاسو سره دلته څه کوي؟ identifier د یو له بل نه جلا کوي. بل موږ تاسو سره څه دی؟ identifier دی. صحیح ده؟ نو identifier باندې په راتلونکي ویډیو کې موږ تاسو خبرې کوو، همدا ډول ریټرال باندې به هم خبرې کوو. هیله ده په درس باندې پوه شوي یاست.
انشاءالله نن ورځ به تاسو ته 2 ویډیوګانې اپلوډ کیږي، نو تاسو کولی شئ چې دغه شیان زده کړئ او راتلونکي ویډیو به موږ تاسو سره آیډنټیفایرز وي. دغه د ویډیو تقریبا حجم بیخي زیاتیږي، بیا که دغه تشریح کومه تر هغې ښې چارې ښه وختونه د الله په امان.